سورہ صافات آیت نمبر 133 اتم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ صدق الله العظیم سورہ صافات آیت نمبر 133 اتم رکو درشتم سپارہ تاسو لما ویلیو پدی آیتونو کې د مختلف انبیاء کرامو ذکر دی او د دې انبیاء کرامو د ذکر کولو مقصد دلته د الله رب العزت دا دی چې د بنده په ذهن کې دا خبره راشي چې انبیاء کرام هم انسانانو بندګانانو او په ټول حاجتونو کې انبیاء کرام د چا محتاج وو دا د الله رب العزت محتاج وو نو دلته چې کوم دی د حضرت لوط علیه السلام ذکر دی د لوط علیه السلام الله رب العزت صدوم خار ته لېږلی وو او د دې قوم کې چې کوم دی مسله دا وه چې دوی به چې کوم دی د هلکانو سره بدفعلي به کوله او دغه شان دی په کفر او شرک مبتلا وو حضرت لوط علیه السلام دې ته باقاعده تبلیغ کړی دی خو دې چې کوم دی د حضرت لوط علیه السلام خبره ونه منله نو الله رب العزت په دغه لوط علیه السلام په قوم باندې څلور قسم عذاب راوستی دی نمبر 1 دا چې د دې نظرونه ختم شوي او دویم دا چې په دې باندې الله رب العزت کاڼي چې کم دی ورولی وو او دریم دا چې حضرت جبرئیل علیه السلام دې باندې یو تیز چغه هم والي وا او څلورم دا چې الله رب العزت دې چې کم دی دا سي واپس پر ازمکه کې پړ مخه د نکړي وو نو دا چې کم دی د لوط علیه السلام قوم هغه هلاک شوی دی او د لوط علیه السلام او د هغه لوریانې دا الله رب العزت د دې عذاب نه بچ کړي وو په دې آیتونو کې د حضرت لوط علیه السلام مختصرا واقعا ذکر ده وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بیشک حضرت لوط علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لرسولانو نو اذ نجیناه واهله او هر کله چې خلاصي ورکلو مونږه دته واهله او د کور والوته اجمعین ټولته الا عجوزا سوا د یو بوډه خزینه لوط علیہ السلام بیبی دا داغینوم دی واهله دې ته چې کوم دی الله رب العزت دا په عذاب کې غرق شوی و داغي وجه دا و چې په لوط علیہ السلام باندې ایمان نور وروړي فی الغابرین چې د رستو پاتې کېدونه نو ثم دمرنا الاخرین بیا مونږ هلاک کړل نور خلق وانکم او بشک تاسو لتمرون علیهم مصبحین چې تیریږي په دوی باندې د سحر په وخت کې هم دا د مکی خلکو ته الله رب العزت یو ترغیب کوي چې تاسو کله هم په دې صدوم علاقه باندې تیریږي د تجارت د پاره او تاسو له پکار دادي کده شپې پیځي او کده سحری پیځي نو صرف دون عقل اوساته دومره سوچ وکي چې الله رب العزت دا دون دنګ زینه ولې چې کم دی هلاک کړی دي دا دون دنګ زینه ولې الله رب العزت تبا کړی دي دا قومونه الله ولې هلاک کړی دي نو انسان عقل پرې خبره مې نتیجې ته رسیږي چې دی د الله رب العزت سره به کم دی شرک ولو نو ځکه الله هلاک کړی دي نو الله وت فرمایي چې کله هم تاسو په دې علاقو باندې زه صرف د عقل نه لکر عقل چې دی د هلاکت سبب هغه شرک هو وبالليل او په وخت شپې کې هم افلا تعقلون پس آیت سو عقل نه لري وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بشک حضرت یونس علیہ السلام لپیغمبرانو نو حضرت یونس علیہ السلام په عراق کې یو زید حقیقت ولیکيږي نینوا په عراق کې یو خار د حقیقت ولیکيږي نینوا خار الته الله رب العزت حضرت یونس علیہ السلام را لېږلی دی د حضرت یونس علیہ السلام واقعا
دا ډېره زیاته دلچسپ شانتي ده. یونس علیه السلام الله رب العزت د عراق خار ته رالیږلي نینوا ته. یونس علیه السلام باقاعده دی له تبلیغ وکولو، د الله رب العزت د توحید درس به ورکولو او دغه شانتي د رسالت درس به ورکولو. خو د خلکو چې کوم د حضرت یونس علیه السلام باندې ایمان ورنړلو. یونس علیه السلام یو ځل داسې ولاړو بیان یې کولو او خلکو له ترغیب ورکولو، وی کچرته تاسو په الله باندې ایمان ورنړلو او تاسو باندې به عذاب راځي. خلکو دې نه تاسو کولو وی سیب عذاب بکله راځي، ویره 3 ورځې پس. یا بعض علما فرمایي وی دوی چې 40 ورځې پس یا 8 ورځې پس. نو دا چې کوم دی وته چې دا سه 3 ورځې پس یا 8 ورځې پس یا 40 ورځې پس تاسو باندې بسر راځي عذاب راځي. خلکو یې بس موږ د عذاب انتظار وکړو. کله یونس علیه السلام کور ته راغلی دی نو دا سوچ کړی دی چې ما خو ته وویل چې عذاب به یا 3 ورځې پس راځي یا با 8 ورځې پس راځي. مختلف اقوال دي پکې. اسینه په دې باندې عذاب راشي، په دې عذاب کې چې کم دي زم چرته مبتلا نشم. هر یو سړی د خپل د ځان فکر یې وسره کنه. نو د چې کم دي خزو بچی ځان سره کل او هجرت وکړو، حالانکه الله تعالی حکم نو کړي. وردا معمولی شانتي دي ځکه دنه خطا شوی دا. الله تعالی دا نو ویل چې ای یونس ته هجرت وکا، خود خپل عقل کې دا راغل ویره چرته په دې باندې عذاب راشي او په دې عذاب کې چرته زم مبتلا نشم. نو د سره 2 زامنو او یو وسره خزوا بدویل چې دا چې چلې د عراق خار نه مچ کم دی هجرت وکم. نو دې چې کم دی د عراق خار نه اوتل دلته وتلا الله حکم نو کړي. نو دا چې کله روان شو دریای دجله ته چې کله رو رسیدو، بعض علما وایي چې دریای دجله ده او بعض وایي چې دریای فرات دی. دا 2 غټ غټ سمندرونه دي. وی دا چې کله دی دریای دجله ته رو رسیدلو نو وی دې ځکه چې کم دی سړی وته مخه ته راغلل او وی د حضرت یونس علیه السلام نه خزه بوتله. دا ډېر زیات ویل چې زه ګور ډېر نیک سړی ما زما خزه ده، وینا خزه ته نه بوتله. دلته چې کم دی 2 بچی دی وسره زامن دا سواړه واړو. دا یو زوی چې کم دی د سمندر په غاړه باندې ودرولو، وی بچی ته بدلته انتظار کې دا یو رو د زپ اوګه باندې اخوا اړو ما. نو دا یو زوی چې کم دی په اوګه باندې کینولو او دا سه په لمبا باندې کوم طریقه بوا دا سه چې کم دی سین مینس ته چې ورسېدو نو اوبوت نه چې کم دی خادا چې کله سین مینس ته ورسېدو نو دا یو زوی چې کم دی په سمندر په غاړه باندې ولاړو. نو هغه چغې شروع کی چې چغې شروع کړې دا سه شاته او قتل. نو هغه به چې کم دی زمری راغلو هغه زمری اوچت کړو. نو د باندې دا سه یره شاندراله حرکت کې شو ځکه دا بالکل سمندر مینس ته رسیدلو او دا را واپس کېدیم نشو. نو سړی خامخا یو بوټي د باندې hebat راځي. نو هغه hebat کې دنه چې کم دی په اوګه باندې چې کم زیو هغه ته نه پری وتلو. نو خزه ته نه سړو بوتله او دا یوز وی ته نه چې کم دی زمری وسلو او دا یوز وی ته نه دا چې کم دی په سین کې ته نه لاړلو. انتهایی خفه شو او دا له په لمبا باندې چې کم دی د سین نه پوره غاړه وختلو. بیا چې کوم د مخ کې سفر کولو نو چې بکمی کشته کې دی کې نستلو. نو دا کشته چې دا سمندر مینس تلاړله نو بدی کشته کې چې کم دی اوبر ادن نشوي. نو خلکو دا فیصله وکړه ویره وی مونږ چې کم دی وی مونږ د وزن زیات کړي دی، سړی په دې کشته کې زیات دي، دیګه به کم دی یو سړی به کمیږي با. نو خلکو چې کم دی اچام نه مدل څنګه به کم دی د سمندر په مینس کې به یو کس د دینه کوزيږي. نو خلکو چې کم دی قراندازي وکړه وی چې په قراندازي کې د چا نوم وروتلو نو موږ په شریک هغه اوچتو او سمندر ته به اچو. هغه ټول کشته کې د سونه کسانو نمونه ولیکل. دیګه چې کله قراندازي شو د یونس علی السلام نوم پکې روکتلو. هغه دای چې کم دی په شریک باندې روچت کړو او سمندر ته ولړ کو. چې څنګه سمندر ته ولړ کړو نو دلته چې کم دی الله رب العزت کب ته حکم کړو. دا ټول واقع په دې کې ذکر ده. مې ته الله حکم کړو
چې د حضرت یونس علیه السلام ګورې ضایع نشي. او بعض علما دا فرمایي وی دا کشته ان بیلنس ولا کشته دا چې کم دی ان بیلنس ولا دی وی د کشته چې دا کم مله هو ډرایور وی دا خبره وکړه چې زما په دې کشته کې چې کله هم داسې مسله راځي نو وی هغه مسله دی د وجوي چې کله یو غلام د خپل د مالک نه بغیر اجازه رو تختی دی زما په دې کشته کې دا مسله راځي وی داسې معلومیږي په دې کې یو غلام دی هغه غلام بغیر د مالک د اجازه را تختیدلې دی. یونس علیہ السلام لا سوچت کو وی هغه غلام زیما خلکو دې سه ته چې کم دی د غلام غوند کې دیم نشي د غلام خو چې کم دی کپڑے ګندې وی کپڑے اشلی دلی وی ستا خسته ګیره دا خسته هولیه دی دا کپڑے دي صفا دي وی ما ته بس د خپل ځان پته ده کنه وی زه د مالک د اجازه نه بغیر راوته ما نو دې ځای کې کم دی بعض علما دا وی چې د اندق وجه چې کم دی یونس علی السلام چې کم دی سمندر ته لړ کلو بهر حال مې چې کم دی راغللو او حضرت یونس علیه السلام چې کم دی تیر کلو. اوس بعض علما دا وی چې سلويخت ورځي حضرت یونس علیه السلام د مې په ګیړه کې او بعض علما دا وی چې درې ورځې بعض وی چې 8 ورځې بهر حال یونس علیه السلام چې کله مې په ګیړه کې نو دا ذکر به ډیر زیات کول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ډیر وجه علماء د دې وظیفې ډیر زیات فضیلتونه خول دي. یونس علیه السلام د پتو لګی دا چې الله راته کوم د خپل هغه د غرا کلام نو بیا یونس علیه السلام تقریبا سلويخ ورځې پس مې ته الله حکم وکړو چې دا به کوم دی د سمندر په یو غاړه باندې لړه کې یونس علیه السلام چې کله مې داسې هغه وکړو نو د پخله باندې دا وروتلو نو دا یونس علیه السلام انتهایی کچ شوی څنګه دا ماشوم چې د مور نه څنګه پیدا شي نو تاسو به کتلی بدن کچ شوی وي ځکه په هغه باندې چې کم دی نور نه لګیدلی هوا پی نه لګیدلی انسان بدن کچ وي د یونس علیه السلام بدن انتهایی کچ شوی نو الله رب العزت په د کدو چې دا کمی پانی دی او بوټي دی دا په الله رب العزت سره تزر روخي جوړ او د کدو دا پانی په الله دا سره راوای چولې دا یونس علی السلام کې لا بالکل حرکت نو دغه وخت کې کم دی دغه وخت کې یو اوسه او د هغې نه چې کم دی بچي اورکه شوی و دا اوسه د خپل بچي پس ګرځیدل چې زما بچي چرته ده دا یونس علی السلام په دې پانو کې داسې اوریدل نو دی اوسه دا خیال وکړ ویری زما بچی چرته بدی کړي نو هغه اوسه بدا سراغله او بدریدله نو یونس علیه السلام بداغي نه پي اوسکل ور الله وتعالى انتظام اوس برابرۍ یونس علیه السلام بداغي نه پي اسکل هغه به وته باقاعده داسې سلور پنځور زراغله نو چې کله یونس علیه السلام را پاسېدل نو داسې او قتل دا ګډبانه بتا سو کتلی وی دی ګډبانو سره چې کم دی زویو هغه زوی ډیر غټ شوی ویره دا خو زما زوی دی ناغي وته په خندا شول وی او بالکل ودا چې کم دی مونږ په ابو کې رانی ولي و اور هغه خپل د غلطه احساس وته اوس الله کی نو چې کله خپل زوی داسې وکړل ودا چرته ویره ودا داسې چلو ودا په ابو کې مونږ رانی ولي او واقعي نه په ابو کې تلیو کنه ودا زما زوی وته ورکلو وی زما چې کم دی یو بل زوی چې کم دی هغه زمری بوتلې دی وته یې فلانکی ځنګل کې چې کم دي سکسان دی ویغیم څه خبره کړي و چې مونږه د یو زمرینه ماشوم نیولې ده نو تلاړ شدا بتا ته الته ملایويږي بدی ډایرکټ چې کم دی هغه ځنګل تلاړلو چل تلاړ ورته هغه خلکو سره زویو ودا چرته ویره ودا څه وخت پهل زمرینه مونږ نیولیو ودا خو زما زوی دی هغه وته ملو کړو ورې کړو وتا دي چې الته نسیم روان شو نو مخه د ولا هغه سړي راغلل چې سیتنه اغسته وا خزه ته اغسته وا ودا خو زما خزه ده نو دا سړی وته په خندا شول وی مونږه چې کم دی الله تعالی فرشتي او د سړو په شکل کې تاته را لېګلیو وی مونږه تان هغه ټیم کې دا خزه چا غسل نو مونږه فرشتي و نو د خزم ملاوش ولا او دوانه بچیم مته ملاوش ول او الله رب العزت دنه چې کوم غلطي شوی الله وتعالى غلطي معاف کړه
هغه نه پس دی واپس بیا خپل قام ته راغلی دی او باقاعده بیا دعوت او تبلیغ سلسله شروع کړې ده. نو دا ټول د حضرت یونس علیه السلام واقعه وا په دې کې دا غي ذکر دی. وان یونس لمن المرسلین او بشک حضرت یونس علیه السلام هم له پیغمبرانو نه وو. اذ ابقى هر کله چې او تختیدو الى الفلك المشحون طرف د کشته ته چې ډک شوی وا. فساهم پس قری واچولا فكان من المدحضين فشود لمغلوباننا فالتقمه الحوت پسلوار تیر کړو دی الحوت کب فالتقم هغه یو نوړې چې هغه کم دی لکه پاغي باندې چکونه اونو لګي او هغه کم دی سړی دا سر ژوندې تیر کی نو فالتقمه الحوت پسلوار تیر کړو سوک حضرت یونس علیہ السلام الحوت کب وهو ملیم او دی پخیمانا فلولا انه کان پس کچرینو دا خبرت دیو من المسبحین لتسبیح کنا للبث فی بطنه نو پادشوی با دی د مئی پګیډه کې الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې خلق پر پاسولی شي. مئی پګیډه کې کوم ذکر کول لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. الله وی کچرت یونس علیہ السلام دا تسبیح نه وکړي نو وی دا به تر قیامت پورې د مئی پګیډه کې معلومیږي دا چې د دې تسبیح ډیر زیات فائدې دي. مونږ نن سبا تاسو ګوري مونږ نن سبا ټي وي ته ناسو د ټي وي نه مسلې ځان ته حل کوو فلانکی دا ویل فلانکی دا ویل او د قران کې چې کوم صحیح ذکر وی هغه ته مونږ د کم دی توجه نه ورکو. مونږ ته معمولی شان د مسله راشي مونږ 2 نمبر پیرانو پسې ګرځو. هغه چې کم دی نه د اودس نه خبري نه د موز نه خبري همیشه به اودسه کې ناشتي او مونږ لاړ شو ویره زما دا مسله ده. ګوره د الله پیغمبر باندې سخت راغلی کنه په د قیوب کلمه باندې الله معاف کړی لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. الله وی کدا تسبیح نه وکړي نو دا به تر قیامت پورې د مئی پګیړه کې. فنبذناه بالعراء وهو سقيم پس واچولو مونږ دی په میدان کې او دی و بیمار. وانبتنا عليه شجره اور اوټو کولو مونږه پر حضرت یونس علیہ السلام باندې یو انا من یقطین د زلیدار کدونه یعنی وارسلناه اولغل مونږ دیتا الى 100,000 یولک خلقتا او یزیدون یا د دین زیاد فآمنوا پس دوی ایمان اورلو فمتعناهم نمونگا فائدہ ورکدوی تا الہ حین تسرمدی پوری واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.